او تا خو په ما ډیر دین من تراوی دی په ما ټول عمر کړی دي د نبی په نوم دا پیغمبر سنت کړی دي مونږ د چا په نوم کوو د پیغمبر په نوم کوو مونږ کله د الله په نوم کړی مونږ چې څومره عمر تراوی وکي په دې نیت مو کې چې دا مونږ ته چا مقرری کړی دي پیغمبر مقرر د شرک څه ته وایي شرک څه ته وایي چې الله نه سوا د بل چا لوی او خدای تسلیم کې او عبادت د هغه تسلیم کې دا خدای نه ده الکه دا شرک نه ده د پیغمبر د غیر الله په نوم باندې صدقه ورکول شرک ده چې زه وایم چې دا پلانې شی مې د کاکا صاحب په نوم منلې ده څه شی ده او که زه وایم چې دا مې د محمد رسول الله په نوم منلې ده جایز ده یو خبره تا خو څوارلس کاله په خلکو باندې تراوی د رسول الله په نوم وکړې شرک وایي څه ته داسې ولې نه وایي چې نه د رسول الله نه دي مقرر کړي دا الله مقرر کړي دي من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اطاعت کو گویا کده د الله اطاعت کو پیغمبر ته الله په دې قران کې دومره لوی مقام ورکړی دی چې د ستا خبره منل دا د ستا خبره منل نه دی من یطع الرسول چا چې د رسول اطاعت کو څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پس روان شو په سنت عمل کو فقد اطاع الله نو دالک ففرض چې عمل کو اے مولا د انکار حدیث په زور ولې انکار قرآن ته ولاړې امام بخاری امام مسلم در لدومره زور در کو چې د رب کلام دی په پرې خودو د کې ټول عوامو ته پیغام دی چې اے عوامو د الله د پیغمبر د سنت مقابله چې بکوي داسې به گمراه شي لکه نن چې مولان گمراه دي یره جی تاسو د پیغمبر علی السلام منه او د الله نه منه یا په سنت زکه ډیر معنی چې دا د رسول الله حکم دی تاسو په الله نه ماین پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ماین کدا رسول الله الله نوې مقرر کړي نو ایمان به موږ پر رسول الله سلام باندې ولې راوړو او چې رسول الله سلام د منلو قابل نوې د رسول الله علیه السلام خبرې دومره کمزورې وي لکه ته چې کمزورې غنې د رسول الله وینا په بخاری او مسلم کې داسې د قران خلاف ولا کته چې خلاف غنې الله ولید د پیغمبر د اطاعت حکم کو فرمای من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د محمد مصطفی اطاعت وکړو گویا کې د الله اطاعت وکړو ولې د رسول الله په اطاعت حکم وکړو بل ځای فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك الله اکبر دا یحکموک دا د هر منکر حدیث په مخ باندې دا سه سپېړه دا چې په دې سپېړه جامه کګشي بیا صرف د قران د احادیث خلاف نکي بیا د قرآن خلاف هم کوي وای دا خلق تر هغه پورې د ایمان مزه ته رسیدي نشي حتی یحکموک اے محمد مصطفی چې ترسو ته حاکم او فیصله کن نه غړلی جدا حکم خو مونږ ته نه دی منظور ځکه چې مونږ خو الله حاکم غړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د قرآن خلاف خبرې کړې دي اے منکر حدیثه د الله د پیغمبر د مقابله د وجه د قرآن پر خود حتی یحکموک پیغمبر پاک ته وی چې تا حاکم غني دا نه وی چې حتی یحکمون الله چې دی الله حاکم کی نه حتی یحکموک فیما شجر بینهم او بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ستا په فیصله بزان مطمئن کی مما قضیت مما قضى الله نه ده مما قضیت د محمد مصطفی په فیصله باندې بزان مطمئن کې دا شکر دی چې دا د قرآن آیت دی چې حتی یحکموک کلی منکرین حدیث به وی چې ګوره یحکموک ویل دی یحکمون الله نه یحکموک جوړ کړه دی نه منم دا حدیث دا د قرآن خلاف دی خو شکر دی چې منکر حدیث کم اعتراض د الله د پیغمبر په احادیثو کوي ان شاء الله دا هغه حدیث مصداق په قرآن کې موجودي حتی یحکموک یحکم الله نه دی او مما قضیت دی د محمد مصطفی فیصله یاد کړی دا مما قضى الله نه دی ویل چې د الله په فیصله و یسلموا تسلیما عرض داده چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حکم منل دا شرک نه دی بلکې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مقابله کې
منکرین حدیث په خپل عقل باندې فیصله کوي او د الله د آیاتونو تشریح په عقل کوي نو شرک فی الحکم والقانون کې منکرین حدیث مبتلا دي. اے امت مسلمه ویښ شه دین قرآن او حدیثو هغه خلکو په تقلیدونو باندې په تنظیمونو جنډو باندې پرېښودل د قرآن او د حدیث قدر امت پرېښودو نن په الله فتنه مسلط کړه د انکار حدیث لګیا دي خلک ولا د احادیثو نړه توري وجه دا ده چې مونږ په حدیث عمل نه کوو مونږ د خلکو په آرا او په تنظیمونو پاټو تقلیدونو پسې شوو د حدیثو قدر لاړ اوس رالل خلک په اعتراضات کی خو مسلمانان دا به په قرآن او حدیث باندې عمل کولو کې کلک وي کله الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې تاسو له لوی نمونه ده د الله احکام نه دی ویلې فی رسول الله ویلې ده پته لګي د الله حکم قرآن دی د دینه بغیر یو مستقل وحی ده چې هغه ته سنت وی هغه ته حدیث وی دا دواړه د الله رب العالمین حکمونه دي که پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صرف قرآن راوړلی وي بیا خو په پیغمبر علیه السلام کې او پتا کې هیڅ فرق نشته تم قرآن وایه رسول الله علیه السلام هم قرآن وی بیا په ما او تا او رسول الله کې خو هیڅ فرق نشته خو فرق دا دی چې د دې وحی د تشریح دپاره الله فرویز نه دی مقرر کړی تمنا عمادي او ډاکټر جاوید غامیدي نه دی مقرر کړی بلکې قرآن تفسیر دپاره الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دی